نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم. حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی و چې هغه نامه وه ثعلبه بن حاطب انصاري و. د نبي صلی الله علیه وسلم ته راغللو چې ماته دعا وکړه چې زه مالداره شم. نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمیلو چې تا ته ما ولا طریقه نه ده پسند لکه څرنګې زه زندگی دنیا کې تیروم دغه شی ته هم همدارنګې زندگی تیروه. دا لاړلو نبی صلی الله علیه وسلم نه بیا څه ټیم بعد ورته بیا راغلو حضور ته یې چې یا رسول الله ما ته خامخا ضروري دعا راته وکړه چې زه مالداره شم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته دوباره اندا خبره وکړه چې کچېرې ما دنیا پسند کولی نو ما سره به د مدینې منورې دغه غرونه دا به الله پاک ورته سونا ګرځولي وي او ګرځېدو به راسره کوم طرف ته زه تللی هغه طرف ته به راسره دا غرونه هم ګرځېدلی. بیا لاړلو درېیمې پېرې بیا نبي صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د ثعلبه بن حاطب انصاري چې دا حاضر شولو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې رسول الله ما ته خامخا د مالدارۍ ولا دعا وکړه و د چا ولا څومره حق په ما منې وي هغه حق په زه خامخا ادا کوم. لکه د غریبانو ولا حق شو، زکات ته په دې کې د رشتہ دارانو ولا حق ته عام مسلمانانو کوم حق وي هغه به زه دې کې ادا کوم. خامخا به هغه حق زه ځان منې لازم او ضروري ګڼم هغه به زه ورکوم خلکو ته. خو ما دپاره یې مالدارۍ ولا دعا وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم ثعلبه بن حاطب ته هغه وکړله دعا ورته وکړله. الله پاک ورته ډیر مال ور کړلو. هغه به د بکرۍ ساتلی او هغه بکرۍ کې ورته الله دوره برکت واچولو چې مدینې منورې کې د هغه بکرۍ ولا یو ځای و هغه کې به د وزې ساتلی. بیا به داسې کولو چې نبی علیه صلات وسلام پسې به ماسپښین او مازدیګر مونځ کولو نورو منځونو ته به نه راتلو. دا درې منځونه به ورپسې نه کول. بیا چې لغونې نورو ته الله پاک مال کې برکت ورته واچولو. بیا هغه نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه تپوس وکړلو چې ثعلبه څه شولو چې رسول الله هغه خو بس اوس دوه منځونو ته رسي نورو منځونو ته هغه نه رسي هغه ولا مال و متاع ډېر زیات ته هغه خدمت کې لګوي. څه ټیم نه بعد بیا د مدینې منورې شهر نه بهر ووتو ځکه چې هغه ځای کې بکرۍ هغه وزې جمع کول ورته مشکل و. نو نبی صلی الله علیه وسلم دعا برکاتو هغه مدینې منورې شهر نه بهر ووتو هغه ځای کې به هغه بکرۍ به ساتلې. بیا به صرف د جمعې منځه ته راتلو ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن د 5 وخته منځونه به مغه ځای کې کولو. نبی علیه صلات وسلام ته به نه راتلو صرف جمعې پورې دې مونځ کولو. بیا هغه شهر نه بهر ځایم تنګ شو به صحرا په لاړلو ځکه چې د وضو ولا یو آرامۍ جوړه شو ډېرې وضې جوړې شوې چې هغه په هغه ځای کې ساتل دي دپاره مشکل و. بیا نبي علیه صلات وسلام تپوس وکړو صحابهونه چې هغه ثعلبه خو اوس نه رسي نه همداسې مسجد ته رسي لمانځه ته او نه څوک د جمعې پورې دې رسي چې رسول الله هغه شهر نه اوس بهر لاړ ده ډېر وریه ده ځکه چې هغه ته دوره مال الله پاک ویر کړلو چې هغه ځای نه نشي راتللی هغه خدمت کې لګېږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم یوه ورځې چې صحابه یو دوه صحابه ورته ویلو چې لاړ شئ تاسو نه زکات اصول کې زکات نه راوړئ ځکه چې هر مال کې زکات وي پیسو کې زکات وي همدارنګې بعضې مالونه وي خپل نصاب یې ده هغه ته څه ورسي بیا به هغه وله زکات ورکولی شي. نو دا دوه صحابه کرام ورغلو نبي صلی الله علیه وسلم ولا فرمان ورته وښیلو چېرې ته موږ ته زکات راکړه. نبي علیه صلات وسلام موږ ته رستولی یو ځکه چې دا آیت نازل ده چې خذ من اموالهم صدقه. نو دا آیتونه نبی علیه صلات وسلام باندې نازل دي. نو ته موږ ته صدقه راکړه یعنې موږ ته زکات راکړه. هغه ورته ویل چې دا خو چې نبی علیه السلام کوم څه لیکلي دا خو عین یې داسې لکه جزیه لکه د غیر مسلمو نه خلک اخلي
دا خو ورګه هغه الفاظ یعنی لیکلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو څه چل وشول تاسو یې نورو کسانو نه راواخلئ بیا ما تراشه زبر منی سوچ وکم دا یو بل کس ته راغلو زغه تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا برکاتو هغه ټولو مال کې بهترین مال ورکه راواخستو نور وګرځیدو صحابه کرام نور نه خپل خپل زکات وصولی وکړه کوم عاملین نو څه کله اخیری دي تبیا راغللو ناکم کس ته ورغلی او هغه کوم بکری ورته ورکړه نو ټولو کې اعلی ورته ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم اصول دا وتخیلی او چانه نه ادنا راخلې ډیره نه ډیره اعلی راخلې بلکې متوسط شی ونه راخلې هغه ته اعلی شی ورکړلو نبی صلی الله علیه وسلم کسانو ته حواله ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم درمیان شی یزنازه د خوشالي نه در کوم ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم دعا برکت تی زب تاسو ته بهترین شی در کوم او دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي ته چراغلو دي دا خبره بیا دوباره کوله نو لنډه دا څه کله دا صحابه کرام راغللو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټوله خبره بیان کړه خو داسې خبره کوي چې د کې لکه جزیه ټیکس غونې لیکل دا ورکه نبی علیہ السلام فرمایل چې وای حکا یا ثعلبه وای حکا یا ثعلبه وای حکا یا ثعلبه ثعلبه باندې د افسوس وی افسوس دی په ثعلبه باندې او ثعلبه څوک دا هلاک شولو برباد شولو نو دی مجمع کې د ثعلبه ولا څه رشتہ داران ناسو فورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس نه اوچت شو هغه ځای ته لاړلو چې تا په باری کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې د خبره او که هلاک شول افسوس دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو ازنه هغه زکات راواخستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راوړل چې رسول الله دا واخله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو چې زه د تا د مال د خستنو نه الله پاک منی کړم دی ولا مال ما اخله نو هغه نه بعد بیا نبی صلی الله علیه وسلم څخه دا هغه وفات شولو بیا هغه نه بعد ابو بکر صدیق سے په زمانه کې دی مال راوړل ابو بکر صدیق سے ودی زین در نشم قبل والے بیا ابو بکر صدیق سے دی وفات نه بعد عثمان غنی رضی الله عمر سے په زمانه کې بیا عثمان صاحب زمانه کې راوړل خو لیکن د صحابه ونه قبل ول ځکه چې لولي هستیانو نه قبول کړي نو شو قبل والے بیا عثمان صاحب په زمانه کې دا سړی وفات شولو نو علیه فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون سکله مودو تخفل فضل نه مال وتویر کړو د بخل شروع کړلو اولی ویل چې زب خپل هر چا ول حق ورکې ادا کوم او سکله ما وتویر کړلو به بخل ورکې شروع کړلو او ماخه واړولو دی نبی صلی الله علیه وسلم دی الله دی اطاعت نه اعراض ورنه وکړلو دی الله حکم نه ومنل نبی علیہ السلام ول حکم نه ومنلو نو علما حضرت بعض اعمال دسی دي صدقه دی وجنه کله کله انسان نه دی توبې ول توفیق الله ختم کی توبې توفیق مرته ملاو نشي د دی وجنه ما عزتمن مسلمانانو ورو زکات داری الله ولا حق دا په دی انسان باندې دا چا باندې زکات فرض وی ضروری دا خبردار چې داری زکاتو وسیدي سره مال صفکیږي مال کی یعنی پکی ور کی رسی مال ور سره صفکیږي او دغه شته ډیر نظایر متاسفه په قران او حدیث کې موجود دي